د سوات په شمول شنګلا بونیر او دیر کې د ترهګرو په ضد او د امن ټینګ ساتلو لپاره د امن مارچ غونډې شروع شوې. هم په دغه اقله د شنګلې په تحصیل پرون کې هم د امن مارچ تابع کړی شوی و چې پکې د سیاسي او سماجی غړو په ګډون عام ولسو هم برخه اخیستې وه. د ترهګرۍ پیښو وروسته 13 ورځ کور کمانډر پیښور لیفټننټ جنرال حسن زرایات د سوات دورې کړې او د ملکند بونیر شنګلا او مردان د قبایلی مشرانو سره لیدل کړي. د دین مخکې مونږ ډیر پریشان یو. مونږ ماشومان سکولونو کې خپه دي، دکانداران دکانونو کې خپه دي، د پولیس دي تانو کې خپه دي، ټیچران خپل سکولونو کې پریشان دي. د ملک حالت داسې دی په ملک باندې چې کوم خلک قابض دي د چا زور دی په هغه خلکو سره د احتساب وشي، د هغه خلکو نه د تپوس وشي چې زموږ د عوام د لپاره د ریلیف ورکي، خوشحالیانه دي ورکي. موږ په یو دهشت کې په یو یاره کې مبتلا یو چې زمونږ د علاقې امن چې هغه ته خطر ده چې څوک کوم د دې ذمہوار دي که ریاست دی که ریاستي مشنري ده که زمونږ مشران دي که څوک د اختیار خاوندان دي هغوی ته صرف دا خبره کول غواړو چې زمونږ د امن دا کوم عمل چې دی ډېر پرامن خلک ته ډېر په امن کې ژوند کړی دا سبوتاژ نشي. موږ نشو افورډ کولی چې یو بل جنګ په موږ باندې مسلط شي. د دغه امن لپاره دا خلک راوتي خپل بېوزلي جاړي نورې څوک نشته. د هر کور نه و او اته د لاشونه اوچت شوي دي، جنازې اوچتې شوي دي. د دې دپاره موږ له راوته پکارو او دا موږ دا زموږ موقف دی چې موږ په خپله پاکه خاوره باندې امن غواړو. دلته موږ د هغه کسانو ښیي چې څوک دا بدامني راولي. پښتون نه دهشتګرد وو نه دی، دا یو پرامن خلک دی او موږ دا پیغام د دې ځای نه ورم کو چې موږ مه خرابوئ. موږ امن غواړو، موږ په امن پرېږدئ، موږ امن ته پرېږدئ. کور کمانډر د ترهګرۍ په ضد د ولس د سکیورټي فورس سره په مرسته ستاینه وکړه. لیفټننټ جنرال حسن زرایات ویل چې فوج به هر هغه څه وکړي چې دا یقیني کړي چې هیڅوک به قانون په خپلو لاسو کې وانخلي. قومي مشرانو پوره باور څرګند کړو او ډاډ یې ورکړو چې د امنیتي ځواکونو سره به پوره ملاتړ کوو.